अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वानिल अब्बास इब्न अब्दिल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ ताअमल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। د حضرت عباس رضی الله عنه دی حدیث کې پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث نه څه مقصد دی، څه پکې بیانول غواړي. څلورم بحث حل د الفاظ و مفردو او اعتراضات او جوابات. پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. الګ الګ سر اوچت کړئ، تاسو ته سر اوچت کړئ چې ما ته ښکار یې تا ته ما دا نږدې چې دا تاسې سر ښکته کوئ بیا ماله نه ښکار لیکل کې زه صحیح که نه بیا دا شی سبا نه لرې کوو. صحیح ده. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ. د فیل د واقع نه یو کال مخکې پیدا شوی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله مشرو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو، د پترونو کې صرف د 2 ایمان راوړی و، عباس او حمزه. د دنه چا تپوس وکړو انت اکبر من نبی صلی الله علیه وسلم، ته مشر یې که نبی علیه السلام؟ د ډېر ښایسته جواب ورکړ. ده ورته وویل انا اکبر وهو اعظم، زه مشر یم خو لوی دی دی. نبی علیه السلام خو دی لوی دی. اکبر کبیر او عظیم کې تاسو فرق ویلی دی که نه؟ کبیر دا استعمالیږي په کم کې او عظیم استعمالیږي په کیب کې. نو انا اکبر په کلونو کې ته زه مشر یم، وهو اعظم په شان کې دی اوچت. فرق باندې پوه شئ. دی د کافرانو سره ملګری و، بدر کې راغی، مسلمانانو سره جنگ گیر شو، فدیه به ورکوي بندیان، بس فیصله وشو. نبی علیه السلام ته راغی، ما سره غوسه نشته. وایي ولې چې ته جنگ له راتلې او د شپې دې په کوټه کې چې کم دی پیسې خښې کړې او ښځې له دې ویلې ام الفضل له څه دې ورته وویل چې که زه مړ شوم نو ګوره دا به بیا راوباسي، دې بچو باندې به خرچه کړي، او که راغلم خو راغلی به پیسې راوړه که نه، خپل هم ورکه او د عقیل هم ورکه، دا وراره دی دی د دې پیدیه هم ورکه. وایي تا ته چا ویلې چې هلته ما پیسې ایښې؟ وایي زه الله خبر کړی یم. به د ده زړه ته ایمان کوش، خو دا وضاحت د ایمان اظهار یې ونه کړو، بیا یې وروسته وکړو. تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نبی علیہ السلام حکم وکړ چې د بندیانو له جامې ورکوي. هر سړی چا سره زیاتې جوړې راوړی چې د بندیانو له ورکړو. هر سړي جوړې راوړې، بندي پکې پټ شو. عباس برابره جوړه د چا سره نه و، قمیص، ځکه ډېر بدن نه ډېر غټ و، ښایسته و غټ. عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقینو مشر، دیم د بدن نه ډېر ښایسته و غټ، د ده قمیص پې جوړ شو، ده ورک. صحیح ده. تاسو به واقع اورېدلي بیا عبدالله ابن ابی ابن سلول چې مړ شو، منافق و، نبی علیه السلام
ته زوی راغی زوی مخلص مسلمانو چې دا ستا قمیص راکړه چې پلار له پکې د کفن ورکړمه که خدای پرې اساني راوړي ته به یې سام قمیص ورکړه جنازه کې هم شریک شي بیا وروسته ایتونه راغله چې بیا منافقینو جنازو کې مه شریک کېږي پې پوه شي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خلکو ویلې دا دې ولې وکړه وایي ده زما تره ته چې کوم دی قمیص ورکړی و چې کله هغه بندي و نو ما وایي چې زه بدل پوره کړم د احسان کړی و چې زه ورسره څه ناڅه احسان وکړم عباس رضی الله عنه د هجرت په 22 کال 22 هجري کې وفات شي مدینه منوره کې جنت البقیع کې دفن دی 88 کاله عمر یو د مرویاتو تعداد یعنی هغه حدیث چې د دنه روایت شوي دي هغه 15 دي 15 حدیث د دنه روایت شوي بیا هم باز مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ روایت ته فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ذاق طعم الایمان د ایمان خوان محسوس کو وساکا چا وساکا من هغه چا وساکا رضیه چې دی راضی بالله په الله رب د جهت د رب والی وبالاسلام په اسلام راضی دین د جهت د دین والی وبمحمدین او په محمد راضی رسول د جهت د رسول والی په دې درې خبرو راضی چې خدا چې الله مرب دی خدا چې اسلام هم دین دی او خدا چې محمد هم رسول دی په دې درې خبرو چې راضی وای د دې سړي د ایمان خوان وساکه د ایمان د خوان نه خو به له دې خبر سي چې څه کېږي وای خدای مرب دی که نه هېڅ خبره نشته بس خو خوشحاله به او څه کې په کومه لاره ځي اسلام راته شته که نه هلکه چا نه متاثره یې د چا پسې روان محمد شته که نه بل څوک دي نو چې دا نور قیسې پیسې دې ختمې کړې نو زړه ته به سکون میلاو شي تاسې پرې پوه شئ تاسې په خبره پوهېږئ که نه پرې پوهېږئ نو موږ او تاسو کې دا خصوصیتونه باید راولو په الله راضي شو چې الله مرب دی مرګ او ژوند عزت ذلت رزق فراخي تنګي دا چا په قبضه کې ده دا ایمان دی که نه دی ایمان خو هم دی خو یقین کې کمزوري شته او په اسلام راضي شو چې شکر ده چې دا زمونږ او د څاروو فرق دا دی چې مونږ اسلام په طریقه روان او په محمد راضي یو چې دی زمونږ رسول بس خبره خلاص پوه لاندې مجتهدینو پسې چیزو خو د دې وجې نه ځو چې د رسول الله حدیث راته تشریح کړي مجتهد پسې چې مونږ ځو د ابو حنیفه پسې په دې بنیاد نه ځو چې هغه نوی شریعت مونږ له راوړی دی د محمد خلاف بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو تشریح کړي ده بس د دې نه خواهیس هم نشته ابو حنیفه شارع دی که شارح دی د شارح په درجه کې مونږ منو او د ابو حنیفه نه پس د علماو چې کتابونو شرح کړي دي اقوال ذکر کړي د هغه پسې ځه خو دا دی چې هغوی که د هر یو پسې ځې د هر یو پسې نو لاره به درنه ورکه شي به د الله بندګان یو او د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو او د امام ابو حنیفه تقلید کوو بس دی که نور څه غواړئ که د هر مولا پسې ځئ نه د یو مولا پورې به ځان وتړئ او هغه به خوی شي بیا به ته څه کې تاسې پې پوه شئ بس دغه دې نه نوره خبره شته امت یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل سنت والجماعت او د ابو حنیفه مقلدین بس خبره خلاصه بس دا اتفاقی خبرې دي دې کې ټول اتفاق کوي که نه کوي دې کې اوس د اختلاف څه خبره شته چې یوې ډلې والا وایي زه یم او چې به زه به حق یم او دا بله په باطله دا بله به وایي ته چا په حق کړې زه په حق یم ته خو به جهنم له ځې نو به جګړې دغه ځای نه جوړي دي یقین وکړئ او چې دا فرقه بندۍ دي که نه وایي چې د چا هر سړي ښه خبره ښه ده او بدې بس خبره خلاصه شوه چې د چا ښې ته ښه ووایي او بدې له بده ووایي
نو بس خبره خلاصه ده، اتفاق سے اختلاف ختم شي. او چې ته ستا په پاټۍ کې څوکي نو د هغه خم ښه ده او بد یې ښه ده، او دا بل خم بده ده او بده خو یې هم بده ده، نو لانجه جوړه شوه که نه. لکه دا خبره ستاسې خوښه ده که نه هم ده خوښه، که پوه شوي پرې خو ډېره به هم خوښه شوي او که نه یې پرې پوه شوي نو خپل کار کوئ، چې سم خوښه یې هغه کوئ. پیر صاحب ښه خبره مې وکړه که بده؟ هر سړي کې ښه صفات هم شته، بد صفات، بې ښې خبرې هم شته، بد هم شته. ښې به ښو ته ښه ویل پکار دي او بدو له بد ویل پکار دي. نو که موږ تاسې په فرقو کې بند شو، فرقو کې، نو بیا چې کم شي کې ته بند شوې هغه به څه کوې؟ بس د هغې فرقې خبره، د هغې ډلې خبره به بیا تا ته څه تا قرآن او حدیث دی چې هغه ډله څه خبره وکړي ته بیا دلیل پسې نه ګرځې وایي زمونږ مشر دا خبره کړې. یقین په خدای وکړه چې داسې ده، موږ غرق په دي یو. اوس نن سبا چې غرق یو په دي یو، دلیل له نه ګورو، د چا محاسن نه ذکر کوو، مړه به دا د پلانکۍ ډلې دی، دا د پلانکۍ ډلې سړی دی، هلکه هغه خبره ډېره صحیح کړې ده خو د پلانکۍ ډلې دی ځکه یې نه مني. تاسې دا ذهن جوړ کړئ، ذهن لږ وسیع کړئ، لږ وسیع کړئ. د مچ د اودس ماتي عمره ذهن مه جوړوئ. مچ چې اودس ماتي هم کتلی دی، پخوا د طالبانو بشري جامې وویلې او مچ اودس مات کړی و په دغه باندې، د لاندې په ټکي باندې، باوه د با سره په باندې خو لاندې یو ټکی او مچ اودس مات کړی و. نو چې با نه څه جوړ شو؟ یا ته جوړه شوه یا. نو طالب په حاشیه کې لیکلي وو که نه چې غلط، بیا ورته داسې ټکي 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 را دغه کړي وو که نه، نښې ورته راوستلې وې سرک د ټکو، پوه شې پې چې یعنې دا ټکی غلط دی. اوس خو ټکي ډېر شو که نه، یو 200 ټکي خو ده وکړه او یو ټکی مچ کړی و. نو د لاندې ولیکل چې المراد من الټکوک آخر الټکوک، چې کم یو د غلط وایم په دې ټکو نه کم یو مراد دی، آخري دی چې مچ غریب کړی، مچ کم ټکی کړی و هغې ته غلط یو ده چې وکړه خیر دی. تاسې په خبره پوهېږئ چې المراد من الټکوک آخر الټکوک. نو تاسې لږ سوچ کوئ، لږ ذهن وسیع کوئ، داسې مه کوئ لکه آخر الټکوک. آخر الټکوک غوندې دومره ذهن مه جوړوئ، بیا به ژوند درته ډېر ګران شي. صحیح ده که ستاسې خوښه ده. نو په دې درېو به راضي کېږي. درېیم بحث ما هو المقصود من الحدیث. مقصود د حدیث نه ترغیب الی هذه الاشیاء الثلاثه، دې درې څیزونو ته ترغیب ورکوي چې ذهن لږ آرام کا، ذهن آرام کا. ذهن په دې آرامیږي چې بس په الله راضي و چې زمونږ رب دی، په اسلام راضي و چې زمونږ دین دی، په محمد راضي و چې زمونږ رسول دی. بس ذاق خبر دی لیکن مانن انشاء ده. د دې خبرې حکم ده چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کړي. غرض د صاحب مشکات په ایراد د دې حدیث په کتاب الایمان کې رد کوي په مرجع او متکلمینو. ایمان هغوی وایي ایمان تصدیق قلبي نه عبارت دی. نو دې پې رد کوي چې د تصدیق قلبي سره نور څیزونه هم دي چې هغه د ایمان د تکمیل کې مدد ورکوي، چې هغه دا خصلتونه دي، دا هم د ایمان ایزي دي. د ایمان ذو خصالن او ذو خصالن مرکبي، مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید. څلورم بحث حل د الفاظ مفردو. ذاق پیل دی، تعمل ایمان دا منصوب دی، مفعول به مقدم دی. من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. دا ټول چې کوم دی دا سلې د من شوي، موصول سره د سلې نه دا پایل د ذاقش، پایل مؤخر. خو دلته ګورئ دا مفعول د تخصیص دپاره نه دی را مخکې شوی، بلکې دا مفعول د څه د وجې نه را مقدم شوی دی؟ د اختصار د وجې نه. پایل رسته شوی د تطویل د وجې نه. څه د وجې نه؟
توالت پکې و نو هغه یې وروسته کو دا ذاق طعم الایمان دا مختصر و دا یې رامخکې نو پای مفعول مختصر نو کل مفرد شو او پایل اوږد نو کل مرکب شو نو ځکه مفعول به په پایل رامخکې ربن دینن نبیان دا درې وانه منصوب دي او وجه د نسب بنا بر تمیز ده رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا دا ترمذی کې حدیث دی چې سړی ودکیږي درې کرته دی وایي او سحر مانځه نه وروسته دی درې کرته رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا رضا ستوي رضیه رضا ستوي علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملهم کې وایي رضیت بالشیء رضیه بالشیء دا کله ویل کېږي اذا قناعه بالشیء چې سړی په یو شي قناعت وکړي بس وای په دې شي راضي یم معنا قناعت مې په وکړ نور نه غواړم بل څه نه غواړم دې ته رضا وایي بل څه مطالبه نه کوي دې ته رضا وایي تاسو کوم متنبی کې دا شعر ویلی قناعت باللقیا و اول نظرة ان القلیل من الحبیب کثیر قناعت باللقیا و اول نظرة په اول ملاقات او په اول قتل میں اکتفا وکړه چې محبوبه مې یو ځل قتلې ده او بس دې ځکه ان القلیل من الحبیب کثیر لگ ملاقات د محبوب نه ډیر شی دی که هلته قناعت معنا څه ده اکتفیتو باللقیا و اول نظرة اکتفا مې وکړه نور څه نه غواړم بس دغه یو بس دی نو رضا څه ته وایي اکتفا کول قناعت کول بل څه نه غواړم رضا به رب څه معنا ده په رب راضي شي څه مطلب د مؤمن نفس قانی شي سینه کولاو شي او یقین راشي چې الله زما خالق دی زی پیدا کړم زه د هغه په قبضه کې يم الله تعالی زما متصرف دی او ما ته بچ کم دی زما ټول ضرورت پوره کوي بدی ته چې کم دا رضا به رب شو رضا بالاسلام صدا امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهی اسلام چې کوم اوامر کړی دی هغه کې او چې کوم چیزونه منع کړی دا هغه نه کې رضا بمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا دا صدا رضا برسالة الرسول الانقياد الظاهري والباطني والاتباع الكلي بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم رضا بالرسول دا چې ظاهري او باطني غاړه ورته کې دي او کلی اتباع کې په ټولو هغو خبرو چې نبی اسلام پر راتګ کړي دلته دی حدیث کې د ذاقت عمل ایمان کې استعاری دي د ایمان تشبیه د شی مذوق سره ور کړی دا هغه شی چې سکل کیږي ایمان مشبہ شو شی مذوق مشبہ به شو کلام کې مشبہ ذکر دی دا استعاره مکنیه ده لازم ور سره سدي طعام خوان دا تخیلیه شو مناسب ور سره سکل دی نو دا څه شو د ترشیح شو پنځم بحث مناسبت د حدیث کتاب الایمان سره دلته مکملات ایمانیه ذکر کړي چې هغه درې رضامندیانې دي چې دا درې چا کې راشي د خپل ایمان ذایقه به وسکي او د دې ایمان به کامل شي گویا کې کتاب الایمان کې بیان د ایمانو او حدیث کې مکملات د ایمان ذکر کیږي نو د شی د مکملاتو د شی سره مناسبت واضح دی بل حدیث ته وګورئ حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی والذی نفس محمد بیدی په هغه ذات مې د قسمی چې محمد نفس داغه په قبضه قدرت کې دی لا يسمع بی احدن زما د رسالت باره کې هیڅ حکم نه اوري د دې امت نه که يهودي او که نصرانی
ثم يموت بیا مړ شي وی نه مني ولم یؤمن ایمان را نه وړي بالذي ارسلت به په هغه څه چې زه لېږل شوی ما الا کان من اصحاب النار مگر دی به د څه نه د دوزخیانو پوه نه شئ زما د پیغمبرۍ باره کې هېڅوک هم نه اوري او که یهودي او که نصراني او که وایي اوري او بیا مړ شي په ما ایمان را نه وړي دی به دوزخ ته شي دا به نه وایي چې زه خو یهودیت کې یم پر نه دا کافي ده نه زه چې رالم یا به په ما ایمان راوړي هلکه په خبره باندې پوه شئ احوال دراوی مخکې تیر شوي مختصر تشریح مې درته وکړه مقصد د حدیث څه شی دی مقصود د حدیث ایمان برسالت الرسول دا یو امر ضروری دی او دا جز د ایمان دی ایمان برسالت الرسول دا جز د ایمان دی ایمان ذو اجزا شو او هر هغه شی چې هغې لره اجزا یې هغه مرکب وي نو ایمان مرکب شو هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص محدثینو مسلک کې ثابت څلورم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات والذی نفس محمد بیده دا جمله قسمیه ده لا یسمع بی احد دا جواب قسم دی اصل کې داسې دی والله الذی نفس محمد بیدی په هغه ذات مې د قسمی چې د محمد نفس د هغه په قبضه کې دی نفس محمد مبتدا ده بیدیه دا په اعتبار د متعلق سره خبر دی نفس محمد کائنة بیدیه مبتدا سره د خبر نه صله د الذی موصول سره د صله نه دا صفت د لفظ الله والله الذی موصوب سره د صفت نه دا مجرور د واو شو جر سره د مجرور تعلق نشته اقسمو پوری اقسمو پیل سره د فاعل او سره د متعلق نه د جمله پیلیه قسم شو الکه په ترکیب پوه شئ لا يسمع بی احد دا جواب قسم دی په بیدیه کې د آیت د متشابهاتو نه دی هغه ذات مې د قسمی چې زما نفس د هغه په ید کې دی د هغه په لاس کې د خدای دوه قسمه صفات دي یو ته صفات ثبوتیه وای بل ته صفات سلبیه وای یو دی صفات بیا پکې بل تقسیم د خدای دوه قسمه صفات دي یو صفات فعلیه دي او صفات ذاتیه دي دریم تقسیم د خدای صفات په دوه قسمه دي محکمات او متشابهات محکمات هغه دي چې هغه په مطلب هر سړی پوهیږي د اهل لسان نه متشابهات هغه ته وایي چې هغه په معنا ظاهري د اهل لسان باندې حمل کې هغه د جلال او کمال د خدای سره منافي لکه ید خدای ته ثابت کې نو د خدای د جلال جمال کمال سره منافي ده ځکه ید چې د چای هغه مرکبي او مرکب اجزاء ته محتاج او محتاج خو خدای نشي کېدی نو که ید د خدای ته ثابت کا نو خدای به بیا الہ نشي الکه دا منافی ده د جلال او جمال د خدای سره نو بیا به دې متشابهات کې بس کو دا سي ډیر متشابهات دي قران کې دې کې څلور مذهب دي دوه د اهل حق دي او دوه د اهل باطل اهل حق مسلمانانو ته وایي او اهل باطل بی دینو ته وایي اهل حق کې اول مسلک د مفوضه و دی متقدمین عالمان هغه وایي نه په موږ په معنا پوهیږو نه په کیف پوهیږو معنا او کیف دواړه مفوض دي الله ته صحیح ده په معنا نه پوهیږو د دې معنا دا ده چې ید الله د خدای لاس داسې ویلی شو
دا معنا لغوي ده، په معنا لغوي پوهیږو، په معنا یې نه پوهیږو، په معنا حقیقي نه پوهیږو، په کیف یې نه پوهیږو. هلکه چې کوم ځای کې چې په معنا یې نه پوهیږي د هغې نه معنا حقیقي مراد دي. ګوره امرار علی ظاهر کولی شي چې ید الله د خدای لاس، نور به پکې نه ورځي چې څنګه. امام احمد ابن حنبل زوی و عبدالله ابن احمد ابن حنبل، هغه شاګردانو له درس کاو او ید الله سره خپل لاس اوچت که چې داسې لاس. امام احمد ابن حنبل بیا لري که سبق پې پوه شي. ید الله سره لاس اوچت که نو تشبیه پکې راله که نه. دویم مسلک د متاخرینو دی، دې ته مؤوله وایي. څه ورته وایي؟ مؤوله ورته وایي. څه ورته وایي؟ مؤوله ورته وایي. مؤوله هغوی تاویل کوي. هغوی وایي ید چې الله ته ثابته د الله د جلال جمال کمال سره منافي ده که نه، داسې معنا به یې وکړي چې هغه د خدای د شان سره مناسب وي. نو ید معنا په قدرت سره کوي. صحیح ده. خو دا ګورې په درجې د احتمال کې کوي. دا یو احتمال دی، یقین نه دی چې همداسې وي. دا درجه د احتمال. او دا د دې دپاره کوي چې کوم خلک په قرآن کریم اعتراض کوي چې دا څنګه دی چې داسې الفاظ دي پکې چې هغې په معنا موږ نه پوهېږو، چې هغوی خوله دپه شي. دې وجه نه تاسو شرع قاید کې ویلي دي په مذهب السلف اسلم و مذهب الخلف احکم. د سلف مذهب څه دی؟ اسلم دی، د هرې فتنې نه پکې بچ کېږي. او د خلف مسلک احکم دی، د دلایلو په بنیاد سره خصم ته پکې جواب ورکولی شي، خصم پې خاموشه کولی شي. دریم مسلک د مشبهه او د مجسمه او دی. مشبهه او مجسمه وایي هغوی تشبیه ورکوي د خدای د لاس سره، د مخلوق د لاس سره. لاس ورته ثابت دی په معنا حقیقي سره، خو کیف یې نه دی معلوم. هلکه وایي لاس خدای ته ثابت دی خو کیف یې نه دی معلوم. کیف تور سپین غټ وړوکی دی ته هغوی کیف وایي، په معنا حقیقي معلومه ده. دلیل هغوی امام مالک نه منقول دي چې الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة اخرجوا عني هذا المبتدی. یو سړي ته تپوس کړی استوا معلومه ده، کیف مجهول ده. استوا معلومه ده معنا حقیقي معلومه. ابن خلدون یو عالم دی، مقدمه یې لیکلې، مقدمه ابن خلدون، هغه جواب کړی چې دا غلطه خبره ده. امام مالک د دې قول مطلب دا نه دی چې الاستواء معلوم معنا حقیقي معلومه ده. معنا یې دا ده چې ثبوت د استوا لله، الله ته دا معلوم دی. او ځایونو کې استوا خدای ته قرآن کې ثابته شوې، دا معلومه ده. الاستواء معلوم څه معنا ده؟ ثبوت الاستواء معلوم. لکه دا زده کوي دا خبرې ولیکئ، دا بل ځای کې نشته. یقین په خدای وکړه چې تاسې وانه اورئ. ګډو وډو باندې خلک سر دي، تاسې پې پوه شئ. الاستواء معلوم دا معنا نه ده چې معنا حقیقي معلومه ده، بلکې معنا دا ده چې ثبوت د استوا الله ته معلوم ده، چې استوا خدای ته ثابته ده. خو استوا څه ته وایي هغه موږ له نه ده معلوم. هلکه تاسو پې پوه شئ. بیا عبدالعظیم زرقاني کتاب لیکلی مناهل العرفان، 2 جلد دی، ما سره دی. هغه کې ویلي که موږ داسې وایو چې استوا په معنا حقیقي سره، ید په معنا حقیقي سره معلوم دی. حقیقت څه ته وایي؟ چې لفظ استعمال شي په ما وضع له کې. نو موږ ته خو د انسان د لفظ ید معنا حقیقي معلومه ده. د انسان د ید معنا حقیقي څه ده؟ واضح وضع کړی دی د دې دپاره چې د غوښې نه، د هډوکي نه، د نوکانو نه، د ویښتانو نه، د وینې نه جوړ دی، د رګونو نه. معنا حقیقي دا ده. و د ید الله معنا حقیقي چاته معلومه ده؟ ید الله واضح د کومې معنا دپاره وضع کړی دا نشته. معنا حقیقي موږ ته معلومه نه ده، چا وضع کړی نه دی که نه. هلکه تاسې پې پوه شئ که ته وایې هغوی دا غیر مقلدین دې ځای کې خطا دي، هغوی یې په معنا حقیقي حمل ده، خو کیف یې نه دی معلوم. معنا حقیقي خو دې ته وایي چې یو لفظ واضح وضع کړي یو معنا دپاره، د واضح موضوع له په معنا کې استعمال کړي. نو که د یدل انسان خو واضح وضع کړی که نه، د یوې معنا دپاره په هغې کې استعمال که حقیقت دی، په بل څه کې استعمال که نو مجاز دی. هلکه پې پوه نه شئ، هلکه پې پوه شئ.
نو دا الله ید معنی حقیقی تاسو موږ له دا وښایي چې د دې معنی حقیقي دا واضح ده ید الله د دې دپاره وضع کړی دا څوک ویلی شي چې ید الله واضح د دې دپاره وضع کړی په دې موضوع له کې استعمال که حقیقت دی او غیر موضوع له کې چې استعمال نو مجاز دی دا موږ ته نشي ښودی شیخ حسن جان صاحب استاذ شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله نوم هم اورېدلی غیر مقلدین و مشهور عالم ډېر کتابونه لیکلي دي او ډېر سخت په حدیثو کې شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله شیخ حسن جان صاحب رحمه الله به ډېر صفتونه کول ډېر ته متاثر و چې ډېر عظیم شخصیت زمونږ بعضې ناخلفه مولینې بدي بیانوي بدې ردې ورپه هلکه اختلاف ورسره وکوی دا خبره زه نه منم او د دومره عظیم شخصیتونو بدي نه ده بیانول پکار چې سړی وایي داسې وکړه غلط نسبتونه ورته کوي وای دا خبره ټیک نه ده زه دې سره مخالف یم دا مې دلیل دی دا هر سړي حق شته که او د یو سړي بدي بیانول د یو غټ عالم چې د دومره کابرینو استاذ او شیخ نو دا بېدبي نه ده تاسې پرې پوه شئ نو شیخ صاحب رحمه الله به ویلی وایي موږ ته به استاد صاحب ویلی چې معنا حقیقي معلومه ده خو کیف یې مجهول دی ځکه غیر مقلد وایي ما به ورته ادب سره وویلی چې معنا حقیقي معلومه ده لږ په دې بورډ یې موږ له ولیکه و بیا به وخندل په بورډ یې لیکلی نه شوه پاسېده به نه چې په بوی موږ ورته چې ید الانسان معنا حقیقي موږ له معلومه ده په بورډ یې ورته اوس لیکمه د ید الله معنا حقیقي موږ ته لږ ولیکه څنګه ده هلکه چې معنا حقیقي معلومه شوه نزول الرب خدای به نازلېږي کوزېږي د شپې په آخري حصه کې کوزېږي اسمان د دنیا ته حدیث کې دي نو چې د نزول حقیقي معنا معلومه شي نو معنا دا ده چې را روان دی لکه یو جسم چې د بره نزول څه ته وایي جسم د بره نه راتلل دا خو معلوم دی خو کیف مجهول دی چې تیز را روان دی او که ورو را روان خو د نزول معنا موږ له نه ده معلومه نو بس ځان دی بچ کړه هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شي دا مجذبه دي دا به بل ځای کې درته بیا ووایم دا خبره ډېره اوږدېږي تاسې ته مې چې څه وویلې دا زده کړئ څلورم مذهب پکې د معطله و دی هغه وایي دا خدای ته سره ثابت نه دي ید خدای ته موږ نه منو تعطیل کوي نه په معنا حقیقي سره معنا حقیقي سره ید چې خدای ته دی دا وایي په معنا د قدرت سره دی دا یقین سره وایي موږ خو وایو خو موږ یې په درجه د احتمال کې وایو او د دې دپاره وایي چې اسکات د خصم دپاره چې خصم خاموش شي مقصد هم پکې دا دی هغوی وایم دا د ید خدای ته نه دی ثابت بلکې د ید معنا قدرت دی قدرت خدای ته ثابت نو هغه تعطیل کوي معطله دی ته وایي دا څلور ډلې دي پکې تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې حدیث کې دا راغله چې په هغه ذات مې د قسمې چې محمد نفس د هغه په قبضه کې دی زما باره کې ایس امت نه اوري که یهودي او کنه بیا تخصیص د یهودي او د نصراني ولې وکړو داسې به ویلي وی چې هېڅ یو انسان زما باره کې واوري نه اوري مګر که واوري او ایمان را باندې را نه وړي دوزخ ته به ځي وایي د یهودي او د نصراني تخصیص د زیادت تقبیح دپاره دی څه دپاره دی چې یهودي او نصراني ته خو په تورات او انجیل کې پته ده زما او بیا ما ونه مني نو بیا به دوی دپاره سزا سخته راکړه تخصیص د دوی د څه لپاره دی زیادت تقبیح دپاره بیا به اعتراض وارد شي لا يسمع بي احد زما بارک کې هیڅوک نه اوري د دې امت نه یهودي او نصراني احد من هذه الامه دا صفت دی د احدن او احدن مبدل منه دی یهودین ولا نصرانی دای بدل دی نو یهودي او نصرانی په دې امت کې داخل شو کنه او یهودي او نصرانی خو زمونږ امت نه دی کنه جواب دا چې امت په دوه قسمه دی یو امت دعوت دی یو امت اجابت دی یهودي او نصرانی په امت دعوت کې شامل دي په امت اجابت کې نه دي شامل او دلته خو امت مطلق ذکر کړي کنه نو امت نه امت دعوت مراد بیا اعتراض دی لا يسمع بي ما ناوري ما ناوري نو سوال دی چې ما ناوري نبی علیہ السلام وایي ما ناوري د نبی علیہ السلام ځان خو ذات دی ذات خو مسموع نه وي کنه ذات مسموع وي زه وانه اورېدلم زما خبره وانه اورېده کومه خبره صحیح ده زما خبره وانه ځکه کلام مسموع وي ذات خو مسموع نه وي کنه په پوهېږئ که نه پوهېږئ جواب دا دی چې عبارت په حذف د مضاف سره دی
تقدیر د عبارت داسې دی لا يسمع بدعوتی. دویم جواب دا چې با په معنا د من سره د لا يسمع مني زمانه ناوري. هلکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه. تقدیر د عبارت داسې دی لیس احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی. نشته هېڅوک د دې امت نه یهودي او نصرانی یسمع بي چې زما خبره واوري ثم یموت بیا مړ شي ولم یؤمن بالذي ارسلت به. ایمان را نه وړي په هغه څه چې زه په څه لېږل شوی یم. کائنا من اصحاب شیئن چې دی په هر څه کې وي الا کان من اصحاب النار مګر دی به دوزخي. مستثنا مفرغه ده مستثنا منه مقدر ده چې کائنن او پوه شئ پې او هغه خبر ده لیسه ده او احد من هذه الامه دا اسم د چا دی دا اسم د چا دی د لیسه دی. هلکه پې پوه شئ په ترکیب پوه شئ. لا یسمعو کې لا په معنا د لیسه سره احدن باندې داخل شوی ده. یسمعو بی دا جمله صفت ده د احدن. یهودیون ولا نصرانیون دا صفت ده د احدن او ثم یموت دا عتب ده په یسمعو. ولو لم یؤمن حال ده د ضمیر د یموتون او الا عادات استثناء مستثنا مفرغه ده او کائنا من اصحاب شیئن الا کان من اصحاب النار. مستثنا مفرغه کائنا من اصحاب شیئن ده دا خبر او مستثنا منه شی الا کان من اصحاب النار دا مستثنا شو. مستثنا منه سره د مستثنا نه دا خبر د لیسه شو. هلکه په پوه شئ دا خبر د چا شه د لیسه. ترکیب باندې پوه شئ. مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کی ایمان بے رسالت الرسول ضرورت بیان شوی دی او ایمان بے رسالت الرسول د اجزاء د ایمان نه دی او په کتاب الایمان کې ایمان او د هغې اجزا ذکر کېږي نو مناسبت واضح دی. هلکه دې حدیث کې یو څو مسلو ته اشاره ده هغې ته خیال کوئ. اوله مسله والذي نفس محمدin بیدی کې تردید د عقیدې د مختار کل دی. څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختار کل وایي د هغې د عقیدې تردید وشو. ځکه نبي علیه السلام وایي زما د باغ ذات قسم چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی. چا نفس چې د بل چا په قدرت کې هغه مختار کل کېدی شي. هلکان مختار کل کېدی شي. دویم قسم کې متشابهات بنده استعمالولی شي لکه والذي نفس محمدin بیده. دریم دا مسله معلومه شوه چې د تاکید دپاره قسم کول جایز دي. نبی اسلام قسم وکړ د تاکید دپاره. څلورم امت په دوه قسمه ده یو امت دعوت او یو امت اجابت. دی حدیث نه معلومیږي. پنځم توبه قبلیږي اگر چې تاخیر سره ګوره ثم یموتو ولم یؤمن بالذي ارسلتو. دا ونه ویل چې فوراً به مې مني که تر مرګه پورې هر وخت کې ومنله مکافي ده. توبه کې تاخیر خیر دی په کار نه دی خو که وشي نو خیر دی. شپږم دا مسله معلومه شو د زیادت تقبیح دپاره د یو نظریې د خلکو نوم اخیستل جایز دي. دا غیبت کې نه راځي. چا نوم دی د زیادت تقبیح د پلانکی ډله یادوم پلانکی ډله یادوم خیر دی خو مقصد به دې پکې زیادت تقبیح بیا خیر دی دا غیبت کې نه راځي. وم دا مسله معلوم شو چې معلوم ذات نه د تبخیم د پاره په لفظ مبهم سره هم تعبیر جایز دی. په هغه ذات مې د قسمې چې نفس د محمد دغه په لاس کې دی.